ضروری خبر ادام ده چې دا پیژندل پکار دي چې دا سود وای څه د سود تعریف څه دی. اسو خو عام طور دا بیان شروع کی خو زموږ مجمع چونګه خیر درازي نو موږ ځکه د خیرت سود دی دا وای چې زه چاته وایم 1 لک روپیا راکا 2-3 میاشتې پس به درکم یو وخت سره ټاکم 3 میاشتې یا 2 میاشتې طالب په 15000 د پاسه درکم 1000 روپیا به د پاسه درکم ایک اصل میں میاد کړی بیا هم سود دی. نو دې د سود وای او کو یو دا طریقه زو کما چې او کس ته وایم یاره زما کار شروع دی مال قرض را زما علاج شروع دی مال قرض را هغه مال 1 لک روپے قرض را کی زه به خپل کارو کوم هغه سره زه خبر او کوم چې تعالی بدري میاشتې پس زه در کوم 3 میاشتې پس ول زه د خپل اړخنا 1,15,000 ورکم نه هغه خبره کړې و نه ورته ما ویلو هغه مال قرض د الله د رضا لپاره را کړو ما ول 3 میاشتې پس 15,000 د ځان نه زیات کړې نو دا د ثواب کار دی دا سود نه دی خو بشر د دې چې د اول نه به خبره نشوي بلکې دا سنت تی سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه بداو چې چانه به قرض واغشته نو قرض خو به د غشته پدې چې دا راکا دا دوم رستا په ما قرض شو اضافي به د خپل اړه نه ورکو چې تا ما سره په سخته کې خېګړه کړې وی تا ما سره په سخته کې خېګړه کړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته ارشاد هم داده ان خياركم احسنكم قضاء فتاسو کی خورا بهتر خلق اغدی چې د قرض واپسې کې بهتره طریقه اختیار کی او بهتره طریقه دغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره دی دا چې هغه تعالی قرض درک ته د خپل اړخ نه اکرامن اغله سور او ما تاسو دوی کو داسي وی چې زرو لکو پس 100 روپیم شي او لیکل مخکې نه خبره شنو دا سود دی بلکې دا مال یو کس پیسې راکړي نو دا کس نه پکار دی اسلامی طور ترس طریقه دار چې دې زماته د سکار نه وي نه راته حکم کوي ولې زه خو مجبور یم ټټي مورته سترګي مورته ټټي ګيري مورته قرض درا باندې اوس کو دې ماته د سکار وي زه خامخا په منډه کومه کومه لخیو کو بدی نو دا سود کې راځي ګوره بلکې مشرانو خدا لیکلي دی ودا عادت چې د قرض خو د دیوال سوري ته باندې کې ناستل بلاره به چې مزل کو کنه او بچا به قرضو او نور به تنقل دمه به کول نه دغه دیوال سوري ته باندې کې دی وجه علماء لیک د بانک سوري ته باندې ناسته پکا او حدیث شروع کې ماته سره حدیث وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لعن الله آكل الربا الله لعنت وی الله لعنت وري د سود بخورون کی او الله لعنت وی هغه کس باندې الله لعنت وري په هغه کس باندې چې په بل باندې د سود مال خوري او په هغه کس باندې د الله لعنت وريږي کوم چې د سود خور گوي کوي مثلا ګوره دو سود خواره دي کنه سټام یو کو یا بینک سټام کو او تا پکې صرف گوي د پارونو ورکا پتا باندې د الله لعنت راوري یا تم سټام نبی سي تیرو وخت چې راشه مادنه دوره پیسې قرض غشتي دي دوره به ورکوما سټام نبی سي تیرو وخت تا ول صرف لیکلو کړل تا 500 روپے د اسلام له 500 نه دي روپے زیاده وانه غشتا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تا باندې الله لعنت اوري گوا پکې جوړ شوي لیکل پکې وکړل او بل اخره کې مسلم شریف حدیث ته د دې حدیث اخره کې نبی له صلوات و سلام فرمایي وقال هم سوا دا ټول په ګناه کې سره یو برابر دي دا د نبی له سلام الفاظ دي سود خور سود غشتو والا ورکول والا یا سود په بل چا باندې خړو والا هم دغه صورت جوړیږي چې سود بل ورکه او اکل هغه ته چې سود دبل نه علي اور ردی گواه
د دې لیکون کې دا ټول نبی علیہ السلام وي په ګناه کې برابر دي ستام نویز داسې نشي ویل چې زما خو کار ستام لیکل دي یاره مرګره راته وی چې ګوي را سره وکا نرونو چې کاته د سود شو ګناه د ټول یو برابر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی اخر زمانہ به داسې راشي چې هر چیز ته به سود نه نوځي او سره صحت کې هر یو شي کې سود موجود دی ما تاسو ته شروع کې ارزو کو چې د اسرائیل داسې یو طریقه چلولې ده کو ته ماچسو مالګه اخلي بلا اختیار استانه غي ته نه پټکس رشي او د سود شکل ور کړل هغه خو ته نه ګیریږي ګناګار په نه خو اشاره مې دې ته د صادق او د مصدوق رسول صلی الله علیه وسلم هغه رښتینی روانه ډیر کارونه ډیر زمونږ عام روزګارونه اسود راټوتی دي مونږ پلا پی نه بار موږ له مو سره کینو پورا ځان پی کو ډیر سخت خطرناک ګناه ده د دې د پاسه ګناه ډوستره د سود نه غټه ګناه په کائنات کې نشته بس د سود پشان سخت وعید الله په اسم نه دی ویلي خپل مور سره بدکاره دا د سود او یاو مې سکم بیا چرته شپږ دې شمې سیاغه ترس دوه غټه ګناه بل آيات مباركة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ربا سدت ويباربك الذين يأكلون الربا أغا خلق سد خري لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ویدی با نباس اگر پدا حالت کې چې شیطان به ټچ کړي اسانه د پښتو محاوره کې معنی دا جوړیږي چې شیطان به بوته وي هغه سره به د مازغو شي دی به مکمل لیونی په خپل زګونی بد حاله به حاله هوش او आवाज به بالکل ختم دا قرآن کې وإذا زكى ذلك كأنه قال إنما البيع مثل الربا دي بوي شبه هذا ربا بشان فزيد دي قرى دار كافران او شرعات وقص مسلمان قصد كي رجال جاب مخي صرف كافرته وإذا هم دا ويبيع دا سود بشان دا بينوي سيدا سود دا بيع بشان دا فقر خدا سيويلو كان خدا فن بلاغت كزان ليو قيدا دا عام مجلس نه خیر اغا حلال شی به حرام سره مشابه کو حالانکه دا دل داسې موقفه کاروای چې نو الله رب العزت فرمایي چې دومره نبوست کې تل نو تخلق واحل الله البيع وحرم الربا او رب حلال کړی او ربا حرام کړی نو به او ربا کې د زمکه اسمان فرق بے اور ربا کی سود کی نظم کے اسمان پر اب اس کے ختم شکیتا ہوتا دنیا عزیزہ ختمیدون کے دا سم رخو بیلنگون چی جوڑ شی سم رخو لارے موٹیلی چی جوڑ شی دا عرص پات کی دا ضرورت مطابق دا حلال و پیسو دا برکت دا غدر بر چلو حدیث مبارک کی نیک بی بی وسیع کور کلو کور وخص ورلی دا سوری دا نیک وقت علامت بنو ثقیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد چکل اعلان شو چې سود حرام دی چې زموږ په ټول روزګار په سود دی زموږ په زندگی په سود ولاړه ده زموږ په سود نه بغیر بل څه کار نشته څه وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې نشي کېدای اسلام چې موږ دسته کوي روزي دي نشي او د سود حرمت نه وای مسلمانان په پاتې شه داسې نشي کېدای ورته فرمایي ادخلوا فی السلم کافه په اسلام کې پورا داخل شه دا نوې ډیجیټل مسلمانی دا اصول دي خو دا نه و چې مسجد بل څه له ځان د مسلمان وای درم مومن سود کې ځان د مسلمان وای دا نه چې سود خور کافر د نبی سره خبره د قصو څه کوي چې بل څه ټول لاسه جواب وای اسلام کې دا گنجائش نشي کېږي چې
چې ته موږ روزه زکات ما سره ارس اومنه ما نبی منه الله وحده لا شریک منه او سره سودم کې ودان شي کې اسلام الله دې چې پوره ومنه پوره سره تسلیم کې د اسلام کې داخل شي الله دا اسلام کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د سود اعلان وکړ نو نبی صلی الله علیه وسلم شروع د خپل کور او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حج په مقام باندې او فرمایي چې د ټول نه اول سود هغه د ابن عبد عباس رضی الله عنه عباس بن عبد المطلب دا هغه سود دی چې هغه ما ټول معاف کړ چالم چې په سود باندې قرضې ورکړي صرف خپل قرضه ورته واپس کړي سود د تمام معاف کړ ولوس هزار د سود اسقال لیکلي چې نن سبا کروڑونو قرض زموږ د پیسو په اعتبار وغه نبی علیہ السلام مکمل معاف نو د خپل کور شروع او خپل ټول علم غریب ته اسانه کړ دا يهودي نظام دی دا پوری ګره سوشلیزم د دې طریقه کار دی چې غریب د وس په خطه زی مالدار د وس په بر د اسلام طریقه کار سره اسلام وای مالدار دلته ګره ټیکټ کی چې دا غریب مو سره قدم وای اسلام دا وای غواړو ولیا چې دا ډول جن په خوشاله کې الله دې د دې مردار مرزنا زموږ د عمل کو ټول مسلمانانو ټول دنیا په امن ډېر ګرنا مرز دی دا سود پوری چې موږ کې کنا مسلمانان چل په کافر نشي غالب کیدی بلکې مسلمانان چل په کافر نه نشي خلاصي